د سخاوت عثمان رضی الله عنه د سخاوت یو وړه غونته کې واقعه درته ذکر کومه. بشیر اسلمی رضی الله عنه فرمایي چې کله مهاجرین مدینه منورې ته راغله، په مدینه منوره کې د خوږو اوبو ډیر زیات کمې خوږې اوبه نه وي. صرف د بنو غفار په یو قبیله کې د یو کس یو کویه و، د هغې اوبه خوږې وې، نور ټولې مدینه کې چې څومره اوبه وي هغه ټولې خوږې نه وې، ترخې وې. خو هغه سړي به په مسلمانانو باندې هغه اوبه ډېرې ګرانې خرڅولې. نبی علیه الصلاۃ والسلام یو پیره هغه سړي ته ووي چې دا خپل کویه په ما را خرڅ کا او د دې په بدل کې زمانه په جنت کې چینه واله. نو هغه سړي ورته ووي چې یاره جی دا زه نشم درکولی، ځکه زما د خاندان، زما د بچو د دې کوی نه علاوه د آمدن هېڅ ذریعه نشته. عثمان رضی الله عنه ته پته ولګېده. حضرت عثمان رضی الله عنه لاړو او د هغه کس نه هغه کویه واغستو. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام له راغی او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، تاسو دغه پلانکي کویي په بدل کې د جنت د چینی وعده کړې وه هغه پلانکي سړي سره، آیا هغه وعده به زما دپاره همي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل چې او هغه وعده به ستا دپاره همي. نو عثمان رضی الله عنه ورته وفرمایل یا رسول الله چې ما هغه کویه اخیستی دی او هغه ما مسلمانانو ته صدقه کو.